نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې یو ځوانو پاکباز ډېر الله ولا حسن جمال ورکړی، ډېر دیندار، جومات ته به تلو راتلو. یو ځل یو زنانه ورته په لاره کې څه اشاره به کړي، د هغې طرف ته یو دوه درې قدمه ور واخیسته، ور روان شو او فوراً ورته دا خیال راغو چې سبا د قیامت په ورځ به الله له د دې خبرې څه جواب ورکړي. نو چې دا خبره ورته سوچ ته راغه، فوراً بېهوشه شو، سړی را پرېوت. خلکو چې راغلو اوچتې که کور ته یې راوړو، او چې کور ته یې راوړو هوش کې راغه، بیا ورته وایي چې دا څه وجه شو، څه مسله وشو چې ته بېهوشه شوې را پرېوت. نو دی چې دا خپله خبره را یاده کړه، نو دی بیا بېهوشه شو او په هغه بېهوشۍ کې دی وفات شو چې سبا د قیامت په ورځ به الله له څه جواب ورکړي د دې خپلو قدمونو چې تا د الله د منشا خلاف واخیست. نن موږ څومره د الله د منشا خلاف ژوند تېرو، زموږ نظر، زموږ غوږونه، زموږ ژبه، زموږ مال، زموږ جسم، زموږ ګاډی څومره د الله د منشا خلاف استعمالیږي. او دلته کې د 2 قدمونه صرف اخیستي، او د الله د خوف او د غم نه، الله د مخې ته ودرېدو نه سړی بېهوشه شو، بیا په هغې کې وفات شو. او بیا چې کله یې خښ کو، عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته نه وه. بیا چې کله هغه تپوس وکړو چې هغه ځوان نه ښکاري، نو خلکو ورته واقع بیان کړه چې دغه شان کار شوی دی. لاړ عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه په قبر باندې ودرېدو او دا آیات یې ویلو: ولمن خاف مقام ربه جنتان، چې څوک د الله ته د ودرېدو نه ویرېد چې زه به الله ته څنګه ودرېږم یا څه جواب به الله له ورکوم، د هغه دپاره 2 جنتونه دي. نو د قبر نه آواز راغو چې عمره، ما ته الله پاک په دې یره باندې او په دې خوف باندې ما ته الله پاک 2 جنتونه راکړه. اوس زما محترمو، زمونږ ځوانان وګورو، خپل معاشره کې خوشا وګورو، علاقه کې وګورو، په میډیا باندې وګورو، څومره ځوانان کم ځای کې ژوند تېروي. الله دې زموږ ځوانانو ته هم پاکیزه ژوند ورکړي.